أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين او ورکړه موږ دره په دنیا کې ښایسته ژوند یقینا دی په آخرت کې د کامیابونو. سوره نحل آیت نمبر 122. مخکې د ابراهیم علیه السلام یا لس صفات د نباغي کې اتم اوم صفت ذکر کی اتم او نهم صفت ذکر کی یا تین مراد هغه صفت احوال دی نباغی کی دریم او سلورم صفت هغه ذکر کیږي. الله پاک وای موږ د تور کړو په دنیا کې ژوند خیسته نه مراد دلته یا درود شریف ته یا خوبیان دي یا مراد د دینه هغه دعا د موږ معلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا دینه مراد هغه دي یا لدینه مراد هغه دي چې نور علماء ذکر کوي مفسرین چې دینه مراد هغه نیک اولاد دي لکه 1,30,000 کم بیش انبیاء راغلي نو پای کې اکثر انبیاء د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي. بنی اسرائیل د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام من 4,000 انبیاء راغلي دا ټول د ابراهیم علیه السلام اولاد دي. په دنیا کې نیک اولاد هغه جنت ته، بد اولاد جهنم دی. لکه سوره عنکبوت آیت نمبر 27 کې الله ذکر کوي وهبنا له اسحاق و یعقوب ما ابراهیم علیه السلام ته اولاد یعقوب علیه السلام او اسحاق علیه السلام ورکړو، اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ورکړو. دغه شانتي یا د ابراهیم علیه السلام هغه خپل د نبوت تذکره کیږي. وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب. د دینه مراد یا دغه دی یا دینه خسته طریقه خسته صفاتو لکه سوره صافات آیت نمبر 109 کې راځي. سوره صافات ته سپاره آیت نمبر 109 کې هغه ذکر کیږي. یا وی چې زبتا نبی علیہ السلام په صفاتونو کې پیوسکوما لکه څنګه ابراهیم علیه نبی علیہ السلام درود وی دا شان دی بتا باندې نو درود ابراهیمی د مانځ درود پای کې دا غون تذکرہ هغه موجود ده. یا بل صفت د نبی علیہ السلام مهمان نوازی چې کوم مهمان نوازی کړي وا چې په صدر باندې ابراهیم علیه السلام کوم صفت په ګوره مهمان نوازی بغیر به دغه ډوړې نه خوړل چې میلمه بنو او کوشش به کو چې زره میلمه سره ډوړې خورم نو میلمه به کتو او ډوړې به خوړل بغیر د میلمه به ډوړې نه خوړل. او دا صفت بیا په عربو کې د ابراهیم علیه السلام د صفت موجود چې مسجد نبی ګذر زخان مدار صفواره دل او د ډوړې ورکړه دا دغه برکات. او بیا د نبی علیه السلام د سخاوت او د هوا په شان دي سیوا او حجۃ الوداع مقبان نبی علیه السلام سلو خان کړو قربانی به کولی هر کال دوالن کې غریبه او فقیرې کې او په منټ کې به د غرام رسونه بوزره منټور کې به تقسیم وای. نو الله فرمایي و انه بالآخرة لمن الصالحین یقینا په آخرت کې د کامیابونو. ځکه کامل نیکان څوک هغه انبیاء ځکه داغونه ګناه نه کړي بد عمل دي نه کړي داغو بد عمل نو او انبیاء د دوی په قیامت کې ځان سکونه او دوی په هغه سکونو کې وي. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. بیا وحی وکړه مونږه دته چې تابعداري کو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې پوخ موحد او نو د مشرکانو ډلې نه. نو هر پیغمبر هغه ملت د ابراهیم علیه السلام لکه سوره بقره 14 رکوع ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. څوک د جدي د ملت د ابراهیم علیه السلام اعراض وکي دا غینه مخ وګرځي دا غینه اعراض کوونکی دی بلکې نبی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام موږ مخکې ذکر کړو چې ټول افضل نبی علیه السلام دی بیا بس ابراهیم علیه السلام دی بلکې افضل نبی علیه السلام ابراهیم علیه السلام. الله وای ان تتبع تابعداري کو د ملت د ابراهیم
افضل په مبذول پسې روانېدل، بلکې د افضل مرتبه نه خرابېږي، بلکې د دې سره د مبذول هغه مرتبه ښکاره کېږي. او بیا تابعداري نه د مراد هغه عقاید دي، ځکه د ټول انبیاو د عقیدې مسله یو وه، په لا اله الا الله کې ټول یو، بلکې نبی علیه السلام حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې موږ الله تیرونه یو چې پلار شریک یو. اصول او په عقاید کې یو د لا اله الا الله اولنی جز یو، بیا د هر پیغمبر دویم جز د کلمې جدا و، آدم صفی الله، موسی نجیب الله، موسی کلیم الله، ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله. نو بیا فروعي اختلاف و، په یو مذهب کې یو مسله یو شان دي، په بل دین کې بله مسله بل شان دي، بلکې خو په عقیده کې ټول یو شان دي. لکه سوره آل عمران کې 68 نمبر کې آیات کې الله پاک فرمایي ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا، چې ابراهیم علیه السلام ته کوم خلق نږدې ول او کوم خلق هغوی ته قریب ول، یقینا حقدار د خلکو له په نسبت کولو کې ابراهیم علیه السلام ته للذین ها کسان دي تبعوه چې تابعداري کړې و د هغه، وهذا النبي او دا نبي او هغه کسان چې ایمان راوړی دی. ابراهیم علیه السلام ته هغه نږدې خلک او قریب خلک څه و چې د هغه په زمانه کې په هغه باندې ایمان راوړی دی. دویم هغه نبي علیه السلام دی. که موږ وګورو فروعي مسایلو کې لکه د ابراهیم علیه السلام حج د ابراهیم علیه السلام طریقه، قرباني د هغه طریقه، دا ږیره غټول، نوکونه غاړه کول، پوزې ته اوبه اچول، اودس کول، مسواک وال، سترګې تورول، خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچول، لاسونه اینځل، سلام کول، د ډوډۍ نه وروسته خوله کنګالول، لاس او ډوډۍ خوړل، دا ټول طریقې د ابراهیم علیه السلام وه. بلکې نبی علیه السلام یې ته تیراندازي کوله، ځکه اسماعیل علیه السلام به تیراندازي کوله. نبی علیه السلام به چې په کومه خبره کې طریقه کې وحي نه راغلی، هغه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې عمل کوو. کله به چې وحي راغلی بیا به هغه پرېښوده. او بس انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، په دې آیت مبارکه کې یقینا مرکړه شی تعظیم د ورځې د خالق په خلکو باندې چې اختلاف وکړ په هغې کې په ورځ د تعظیم کې، یا د خپل نبی سره یعنی موسی علیه السلام سره اختلاف کړو. د دې څه مطلب د داود علیه السلام زمانو بعض علما ذکر کوي چې الله دوی ته وایي تاسو د جمعې د ورځې عبادت کوئ، دوی د هغې دغه ونه کړو، بس الله ته اختیار وکړو، تاسو په خپله ورځ باندې ځان له اختیار ورکړو، تاسو ځان له غوره کوئ. نو دوی موږ د خالي ورځ، ځکه خالي ورځ دا خالي ده، ځکه چې الله د ځمکې اسمان پیدایش کوو، نو د اتوار د ورځې نه شروع کړه په جمعې باندې ختمه شوې وه، دوی زموږ دپاره دا خالي ورځ ښه ده. نو الله ورته بس صحیح ده چې کله دوی د خالي ورځ کړل، نو الله پاک ورته 24 ګنټې په دې کې عبادت، چې د جمعرات د جمعې د ورځې نه نور پناه شي، دې ټایم نه واله د هفتې د نور د پناه کېدو پورې په دې ټایم کې تاسو د الله عبادت کوئ، بس دا صرف ستاسو د عبادت ورځې کاروبار نور هېڅ څیز به نه کوئ، بلکې صرف د الله عبادت دا به کوئ او تاسو به دې ورځې تعظیم کوئ. نو چې کله الله په دوی باندې دا تعظیم لازم کو او فرض کړو، نو د دوی بیا څه چل وکړو، په دوی پکې هیلې شروع کړې. الله به ورته میان مې دا به تاسو نه سیدو به لاړل او دریاب په غاړه به کېناستل، لاسونه به انځل، نو لاسونه کې به میان شاته وغورځول، دا خو زموږ لاسونو ته راغلي، یا به یې دغه اوبو نه لارې جوړې کړې ډنډونه دې خوا، نو هغه ډنډونو کې به دا میان نتل، دا به یې رانیول، نو قسم طریقې به یې کولې. نو الله جل شانه په دوی باندې عذاب راوست. او دا درې ډلې، یو هغه چې هغه منع کوونکي وو، هلکه دا کار مه کوئ، دویم هغه خلک چې هغه چپ وو، هلکه بس ځان دوه پوه شو او کار یې پوه، دا خبره ده چې هغه مړه افغانه باز، دریم هغه چې هغه کان کوونکي وو. نو علما ذکر کوي چې کم خلک چې منع کول الله پاک هغوی نه عذاب بچ کړل، کم خلک چې دا کار کو الله پې عذاب راوست، د هغوی نه شادوګان خنزیران جوړ کړل. چې کله کم خلک د میان دا نه ځي که نه، نو دا ډېر چغې چغارې هلکه هغه دی دلته دی وینس او دغه، چې کله دوی دا چل کوو نو بس حقیقت د دوی هنډ نو په کوم وخت چې الله پاک په دوی عذاب راوست، شادوګان خنزیران یې جوړ کړل. دا کلیوالې د دې کلیوالو خو چغې مغې نه راځي، چې دوی تللي او هلته یې کتلي، نو
دا خلک لیدل چې هغه دا شادوګان دا شي دوی خو خلک پیژندل خو دوی خلکو دا کوم خلک چې نور کړي وای دوی راغل دوی دا خلک نه پیژندل دوی جړل او دای کول نو دوی اختلاف په دغه ورځ کړو او زمونږ د پاره د جمعې ورځ چې هغه تعظیم ده او په دې باندې مکمل صورت سوره جمعه سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله دلته لیکلي دي چې زمونږ د امت د پاره د جمعې ورځ تعظیم ده بلکې پرې کې 2 غنټې د تعظیم دي چې کوم باندې شي بس بیا د مانځه پورې دی کاروبار دانه کوي اره کاروبار کوي که دکان کوي که واخر اوړي که څه کوي دا ټول پر باندې څه دي حرام دي ځکه چې داوی باندې ټول 24 غنټې و باندې سو 2 غنټې و ته مولا مسله شروع دي سو باو غسل خانه کې ځان صابون وي جبال ته اوري سوچا په دعا خپل کې نه چې جوال د کنسل ول کې خدای د جوسه بلار باندې لازم و چې سړی مثلا راځي بلار وخت چارینګ وو چې لکه کوم سامان در لګم یا دې بلار جمعه تراون لازم خبره کوي دا خلک نه کوم خبره کوي بيع او دا کوي دا سره دا حرام او ناجایز دي بعض هیله کوي څومره مونږه قداشي د روزي باقي د جمعه باندې راغون شي یا قبرستان ته لاړ شي بس هر څه معاف شي دا خبره سړي دا غلطي بدايات کې دا ذکر انما جعل السبت یقینا مقرشه تعظیم دور د خالي با خلق باندې چې اختلاف وکړو او اختلاف پورې د تعظیم کو او یقینا رب ساخه مغه به زده کوونکې په مین د دوی یوم القیامت پورې تقجان فيما باغ سګانو شود وی فيه یختلفون باقي اختلاف کوونکی او دلته د اعتراض جواب او نه شو اعتراض جواب دا وی چې موږ زکه نه منو چې ابراهيم عليه السلام د خالي او تعظیم کو ته نه کې نو ورته الګ چې ابراهيم عليه السلام په دین کې خالي او تعظیم وو تاسو څنګه دا اعتراض کوستاو دا اعتراض سره بي زيده او بیا دا غي نشاط ورسته دا غن دوه عقید مخکې چې مونږه ذکر کړه چې الله دې اختیار ورکړو یا دوی د جمعې د ورځې تعظیم نه ورکو بلکې دوی سوګو دوی د هفتې د ورځې تعظیم ورکو بیا په قسطنطین دا یو بادشاه چې کله هغه راغی نو دوی اختلاف وکړو نو د عیسایانو بیا د عیسایانو د هفتې ورځ شوه او د یهودو د اتوار ورځ شوه دوی د ځان لپاره تعظیم دا ورځې هغه مقرر کړي دي دې آیت مبارک کې دا خبره ذکر کړي